تحصیلدار صاحب اے سی صاحب په بي ډي سی صاحب نوشیره لږه لکه وایي کو باندې موږ لا سم دی حکومت یو د حکومت د طرفه موږ ته صلاح نه میلاو شوې. جی بالکل زمونږه دلته مخامخ تاسو به لږ ریکارډ چک کوئ. مونږ سره دلته ګردور تحصیلدار صاحب اے سی صاحب په بي ډي سی صاحب نوشیره کم کوآپریشن وکړو نو زموږ د تصور نه بعد دی. د هغې نه علاوه مونږ سره چې کم تنظیمونه دي که خیال وکړئ شاته دا وردي ده دا هم یو تنظیم دی. دې نه مخکې یو تنظیم راغو بل دونه کوآپریشن وکړو چې مونږ نه هغه حکومت هم هېر کړی دی چې لکه هر سړي ته خپل راشن رسي. هر سړی د کور نه په یو طریقه باندې دلته را رسېدلی دی. نه چاته جاني نقصان شوی دی نه چاته مالی نقصان شوی دی. مالی نقصان خو آلریډي زموږ دا شوی دی چې زموږ کورونو کې اوبه ګرځېدلي دي سیلاب راغلی دی کورونه یې کریک کړي دي څه ډیمیج شوي دي. خو به اوس مونږ ځو او دې نه پس چې ځو خپل کورونه به ګورو. دا خو ټول مونږ دلته راوتي وو د خپلو کورونو نه نیو خبر چې په کم حال دي په کم حال نه دي. خو خیر زه دلته چې کم 720 کسان مونږ راوستي دي په دې سکول کې. د دې سکول نوم دی ګورنمنټ ګرلز های سکول های سیکنډري سکول. په دې کې مونږ ته تقریبا 30-40 کمرې خالی شوي دي. په 30-40 کمرو کې هر مونږ 3 او 4 او 5 او 6 فیملی یو ځای کړي دي. اخ ټول فیملی چې کم دي دلته کې د باتروم سیستم ټیک دلته د اوبو سیستم ټیک دلته کې ډاکټر سیستم ټیک دلته کې مونږه خپل فیملی دا الارج کې د مونږه هغه ام بي بي اس ته هغه را روانه ده. در ماشومان خپل چیک اپ کوي مختلف ډیسن مونږ دلته هر سفري دغه کوو. بار نه چې څونه امداد راځي د دې تنظیمونو په لاس باندې هر سړي ته چې څه وس مناسب ای کوي او ترسي. دا تنظیم چې دی صرف په سکول کې کار کوي کنه چرته بهر هم کوي بارم کوي چې دی هر ځای کې دا کسي چې کومه واقعیتګانې راشي ایمرجنسي راشي دی هغه تنظیم هغه ځای ته ځان رسي او کار کوي. دا د سکول نه علاوه چې کوم ځای کې ایمرجنسي راغلی دی کار کوي. چې د سیلاب دوران کې صرف تنظیم دی کنه دین عام روټین دا د سیلاب نه مخکې مو عام ورځو کې مو او دا چې څه ټایم کې کرونا راغلی و پای کې مو څه ټایم کې چې د زلزلې سیستم راغلی ای کې مو د دې مشر د مخامخ ولاړ دی او دا په روجه کې وي دا په هر یو دغه کې وي د روجې د دې خپل سیستم وي دا ایمرجنسي د خپل سیستم وي. زه د دې نه خو عوام ډېر متاثر دي. دا کم د سیلاب سلسله شروع شوې ده 3 ورځ ده په دې کې زیات نقصان پرون نه وشولو یا بل ورځ نه وشولو یا د ټایم کې د اوبو په زیاتېدو دي یا په کمیدو دي. مجاهد الرحمن صاحب نقصان خو زیات په دې شو چې کم از کم په هر یو کور کې ګړی مومن کې کیمپ کورونه کې ملنګ باغ کې په هر یو کور کې 5-5 فوټ 4-4 فوټ اوبه ګرځي. نو 4-4 فوټ اوبه چې یو کور کې ګرځي او کم از کم نه پرونه راسي ګرځي ننم ګرځي دا به سبا هم ګرځي نو چې دونه اوبه په یو کور کې وي دا ټول نقصان دی. دا غین علاوه زمونږ خلکو د تعلیم کمې د وجې زیات تر مزدور کار دي زمیدار دي. څونه فصلونه چې دا غي تباه شو خراب شو. کم خلکو چې ساروي ساتلی هغه ساروي چې کم زناور دي ای ټول بار راوستي دي هغه زناورو ته لوی تکلیف دی. هغه ته بوس یا خوراک د خپل مزدوري یا دغه نشو کولای ته خوراک کم ځای ورکي آی کې د خلکو مدد شته او کوي خو لیکن د انسانانو زیات تکلیف سارو ته مونته دي. دا چې د بل ورځ نه سٹارټ شوې ده د دې د بندیدو څه امکان شته ان شاء الله مونږ دا اورو حکومت طرف نه مورو او موجوده وخت کې زمونږ عوامي نمائندگان چې کم دي په کلی کې پسین ناستي نو هغه ماته دا راپورټ راکو چې کم از کم د ګاډي مومن نه او د کیمپ کورونه 10-9 انچ فرق راغو په کمی کې نو چې 9 انچ داسې په 2 غنټو کې راغو نو زه امید لرم چې ان شاء الله ماخامه پورې به زمونږ د کلونه اوبه په وتووي او ډېر کم تعداد کې به پاتې وي یا بګینی زمونږ کلونه به اوبه ختم شي. الله دې وکړي الله دې وکړي ځکه چې دا ډېر لوی مشکلات دي او خلک ډېر په تکلیف دي. بل مونږه چې بچو یا فرض کو مونږه ایمرجنسي نه بچو. ایمرجنسي مطلب دا چې داسې څنګه سواد کې نقصان شو څنګه مخ کې نقصان شو او مونږه په خیر ورسو نه یو وجه دا وا چې دلته کې د پرویز خان دور کې وزیر اعلی دور کې یو فلډ پروټیکشن والو هغه والے شو نو سونه سیلاب ریلی چې رااله هغه دباو کا او عین چې کومي کلوټ خاص شوی دي. کلوټ مطلب دا که خیالو کې په دې موټر وې کې دنه دامو درفت یو رو دی
اکرونو باندې اوبر راغلې او زمونږ دا کلي وواله او دا دونه نقصان د د وجې وشو نو په مزه وشو نو زمونږ خلک ډېر په امن سره په نقل مکاني وکړه او دلته راغله که فرض کو دا نه وي یا دا ځای نه وي دا څنګه سیلاب چې په دغه کې راغلی ډایرکټ به راغلی او زموږ کورونو ته موږ به د هېڅ نم خبره ټول کورونه به ډیمیج نه هدایت صاحب لکه 2010 کې کم سیلاب راغلی او 2022 کې کم راغو د دې منځ کې څه فرق شته یاره ما ته خو داسې وخت ښکاري وجه دا ده سیواره ته په دې ښکاري چې کم هایټ سرې د فلډ پروټیکشن وال والی شوی دی او دا اوبه هغه ځای ته ورسېدې او هغې نه عموم لږه کراسو کو بر رالی نو دا اوبه خو هغه اوبه خو دومره نه وي څونه چې دا اوبه دا رالی خو د دې زیات تر فلو چې کم وانو دا دې دیوالو والا او اخوا 400 غاړه هغه اړختی لکه مخه کو نو د اوبه خورې شوې نو زمونږ نوخار چې کم دی نو دا ته بچ شو اخره تاسو کومه تاسو سره په دې سکول کې موجوده ټایم کې څومره تعداد دی سیلاب زدګان مونږ سره رجسٹر پټواریم ناشته ګردورم ناشته هغه نه فوټوکاپي والے مونږ سره 720 کسان تقریبا نن غنټه مخکې 720 اوس تقریبا دی غنټه کې به تقریبا زمې مساو نه زیات راغلي خو لکه تعداد مونږ سره تقریبا 720 پورته هاي د صاحب د دې کانی پینې انتظامات تاسو کوی تاسو ګورنمنت سره ناراضي یا تاسو مطلب خپل هغه باندې کوي کنه یعنی انتظامات سونه فیملی چې دلته راغلي دي دا د حکومت طرف نه غي ته فوم ملو شوی دی ایته میټرس ملو شوی دی ایته بالغ ملو شوی دی ایته کولر ملو شوی دی پاکو بو د پاره او ټیم په ټیم باندې ایته خپل ټیم له مطابق چې کوم د حکومت طرف نه روټي خوراک دی هغه راځي او دې سری نور تنظیمونه عموم ډیر مدد کوي خو لکه د حکومت طرف نه په خپل ټیم مطابق ارسره رسی تاسو سره دین علاوه چې د تنظیمونو کې کم تنظیم ډیر زیات تعاون وکړلو چې دا غي تاسو شکریا ادا کوئ دې وخت سره زمونږه اوس یو تنظیم لاړو ایته وی ګورنمنت های سکول اباسین سکول هغه ډیر پیکج وروړو استعمال کو د دین علاوه زمونږ په خبر کې یو بل ارسلا خان وتوی دا خپل س پروجیکټ ته تنظیم دی هغه تقریبا چيلي میلیا لال کړو ورزه کې راوړو ورجم راوړي هغه مراوړو بیا دین علاوه داسې نور مرګرو دلته چې کم اکبرپوري دي هغه خپل وس مناسب باندې ارس چې څه کول شو هغه یو ټول مشترک رااله او ما دا مرګري چې کم دي نو په هر کمره کې ادرولو په زوته هر کمره کې ولاړو ما او کمی زما خويندې کمی زما میاندې کمی زما بچي ای ناستو او په یو داسې عزت طریقه باندې مونږ تقسیم او خوراک وکړو چې لکه داسې به یو سړی په خپل کور کې نه کوي ډېر په عزت او په خوشحالۍ طریقې سره زیات تر مونږ ته ګورنمنت راځي چې دا سکول د ګورنمنت دی دغه سچ ورکوي دغه د ګورنمنت دی او پټواري تحصیلدار دا ټول سیستم چې جوړ کړی دی دا د ګورنمنت دی ګورنمنت طرف نه مونږ ډېر مطمئن یو او هغې سره زه د دې ټولو مرګرو تنظیمونو شکریا سر کې ادا کوم چې سبا دی مانه دا ګیلو نه کی چېرې ولې مونږ مطمئن نه زه د خلکو نه 100% مطمئن اخره کې یو تاسو کومه په پیښور کې زیات تر په علاقو کې لکه کوهاټ شو انګوش هوټل شو پړه چینار شو مختلف جماعتونو کې سیلاب زدګانو لپاره کمی چاندې وکړلې شوې یا کم خلک اوسم چاندې کوي باغې کې تاسو ته هغه طرف نه سرالل د متاثرینو لپاره نه جی هغه طرف نه راغلی دا صرف او صرف د تاسو سره د اکبرپوري تنظیمونو خبره کوم اکبرپورا یو د اکبر باچا جوړ شوی خار دی دا یو قدیم زماني خار دی کم از کم د دې ځان له 35000 اورته آبادی ډیر لوی آبادی ده د کې چې کم تنظیمونه دي نو دغه تنظیمونه موږ سره ډیر مدد کړي نه کو چې را څنګه سیستم سره موږ دی روان دي چې دینه مخکې چې کم سټپ ته اهم په دغه طریقو چلیږي چې پټواری ګردور راشي کم فصل له هغه ګوري کم کور کرکته هغه ګوري کم کور ډیمیج دی هغه ګوري او هغه غریبانو او متاثرینو لپاره چې څه حق دی نو دغه ډیماند کوم موجوده ټایم کې حکومت کارګرداني نه مطمئن بالکل 100% مطمئن یم خو ډیماند ته دا کوم چې دا کم نقصان شوی دی چې فردن په فردن کور په پټواری لار شي او په خپل وګوري او خپل سیستم په خپل جوړ بالکل حکومت تم په کار دي دا خدا سي مات ګډ خلک دي ځمېدار ټایپ خلک دي اوس د یو سړی دوه کمرې کور دی وران شوی دی نو هغه ځان له یو کمره نشي جوړول نو هغه ځان له کور څخه جوړ کی نو دا خبره تاسو بالکل صحیح ده چې دا غوښتنه تاسو ټیک بالکل ما سره د اکبرپوري چې کوم مشر دی ملک علي خان دا د ناظم هم دی د
40-45 سال نه مخکې د دې په دې کلي باندې سیاست دی. زه د ده ډېر زیات مشکور یم چې دی ما سره پرون راسې دی ما سره 3:30-4 بجې مونږه بیګا د دې ځای نه د شپې تللي او 5 بجې بیا را سره راپسېدلی دی او دی ما سره ولاړ دی او دی دا ټول سیسټم زما لکه زه کومه او دی د ده نګرانۍ کې کوم چې یاره دی کم از کم لکه د هر یو محفل د هر یو دی دپاره چې انسان سره یو مشر وي نو هغه ډېر مطمئن وي. زه د ده ډېر مشهور یم او دا د اکبرپوري چیرمین دی. ډېره ډېره مننه. الله دې دله نور هم توفیق درکړي چې همدغه شانتې د علاقې سرپرستي وکړي. هم ستاسو په شان خلک بیا چې دی نو مقام ته الله پاک راسئ هر څه په خدمت کېږي. که تاسو چېرته خدمت نه وی کړی نو دې ورځې ته به نه رارسېدئ ځکه چې د دومره خلکو سرپرستي نو دا ډېره یو لویه ذمهوري ده.